قریش ډېر په جذبه او دبدبه کې راغلي دي یا الله موږ به ورنه رسوا کې یا الله زما او زما د ملګرو مدد به کې یا الله تا نه غواړو تا ته ولاړ یو ستا مدد او نصرت ته ولاړ یو زموږ مدد او نصرت وکړي یا الله دا 313 مې راوستي دي ګوره نور څوک نشته ما سره دا زما هغه محنت دی تا ته مې ودرولي دي زموږ مدد او نصرت وکړه علیه السلام لور وه بیبي زینب وه نو هغه هم خفه شوی ګوره زما پلار زما نه هم فدیه غواړي نو هغه ولګېدله د ناس په تو باندې خپل هار د هغه فدیې د پاسه کېښود او راویلېږه خو چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته د هغه فدیه مخامخ شوی چې دا ستا د لور فدیه رالېږلې ده د ابوالعاص پیغمبر علیه السلام چې ورته څنګه وکته په ژړا شو ولې په ژړا شو صحابه ورته وایي دا هغه هار دی چې بیبي خدیجه زما د لور ته په هغاړه کې د رخصتۍ په ټایم کې اچولی و پیغمبر علیه السلام ژړل نو صحابه ورته یې رسول الله که ته خفه نو موږ به ستا تره عباس رضی الله تعالی عنه ته هم خپله فدیه واپس کړو ده ته به هم واپس کړو پیغمبر بچو کې هم ګوره انصاف کړی دی دی نه دي ویلي چې دا مې تره دی دا مې پلار دی او دا مې لور ده او الله کو مسلمانانو له بری ورکړی دی نو صرف د ایمان په جذبه باندې نن موږ که موږ خپله کامیابي غواړو نو الله ته به ودرېږو د الله نه به غواړو څنګه چې رسول الله غوښتل نو عتبه ولګېده په خپله را میدان ته شو ړومبې او ورور ته یې وې شیبه ته وې راوځه او زوی ته یې اواز وکړه ولید ته وایي ولید ته هم راپاسه دا درې واړه لومبې راووتېدل او اواز یې وکړې تاسو کې څوک شته چې مقابلې ته راوځي او دا کافر دی عمیر ابن وهب دی ولګېده وایي جایزه اخلم چې دا مسلمانان څومره دي نو دی ولګېده سایډ باندې راغی وی کتېدل وی مسلمانان خو چې ډېر نو 300 پورې دي یا کېدای شي دی لګېدلي وي او دا 300 مخامخ راغلي وي د غونډۍ شاته راته نور هم ناستې ولې 300 خو ځان نه وجني شاته یې راته نور نو یې کینولې چېرته نو دی شاته هم داسې لاړو چکر یې ولګو نو ویې کتل نو واپسې راغی حکیم ابن حزام ته وایي مسلمانانو تعداد خو چې ډېر وي نو 300 دی او دا خو زموږ خپل خلک دی د مکې نه راغلي دي نو که موږ دوی سره جنګ کوو نو څه فایده به وشي یاره موږ خو چې د کوم کار دپاره راوتي وو نو هغه کار زموږ قافله بچ کېدو هغه بچ شوله جنګ ته ضرورت نشته حکیم ابن حزام دی هم وروسته مسلمان شوی دی دی هم ښه سړی و جنګونه یې نه خوښول دی ولګېده وایي ستا خبره خو ټیک ده چې قافله بچ شوه نو موږ که وجنو نو خو خپل خلک وجنو که نه یا مو د تره زوی دی یا مو د ماما زوی دی خو هغه د مکې نه راغلي دي دلته دي که نه هغه خلک دی که نه وی راځه چې ورشو عتبه له عتبه د مکې سردار و وی هغه ته به دا خبره وکړو نو دوی دواړه رالل عتبه مشر و هغه یې کېنه وی داسې کار دی چې د مسلمانان لږ غونته کې تعداد دی 300 پورې غالبا دي او موږ مقصد دا و چې موږ خپلې قافلې دپاره بچاو دپاره راغلي یو چې زموږ قافله بچ شي زموږ قافله پر امن و امان سره مکې ته ورسېدله اوس که موږ دوی سره جنګ کوو نو دا خو زموږ خپل خلک دی څوک مو د تره زامن دي د ماما زامن مو دي ګاونډیان مو دي کلیوال مو دي نو لهذا زموږ رایې دا ده عتبه چې جنګ ونه کړو نو هغه ولګېدو قوم یې راجمع کړو ټول ابو جهل اوس په دغه وخت کې نه و بارو قوم یې راجمع کړو قوم ته دا خبره مخې ته کېښودله چې موږ د مکې نه راروانېدو په دې مقصد راروان شوو چې زموږ قافله هغه یې نیولې ده نو زموږ قافله بد شوې ده نو جنګ مخکې مې درله وویل چې په جنګ کې خو خیر نشته نو عتبه هم قوم ته وایي چې جنګ کې ګوره خیر نشته خامخا مړي به پکې راځي نقصان به کېږي او زموږ خپل خلک دي او دی به پرېږدو دا زموږ کلیوال دی نو که بل چا مړ کړه نو بس موږ به هم خلاص شو او که چېرې دی په خلکو غالب شو دی اوچت شو نو زموږ د مکې والو دپاره د فخر خبره ده که هر څه دي خو زموږ کلیوال خو دی که نه عتبه هوښیار د خلک قوم ټول ده سره شوي ستا خبره بلکل ټیک ده موږ جنګ نه کوو ابو جهل راغی ابو جهل هغه وایي ښه ده خلک یې خو رانه بل خوا واړول نو عتبه ته وایي عتبه وایي ته یارېږې غیرت یې وله ورکوه وایي ته یارېږې وایي ولې وایي په مسلمانانو په لښکر کې ستا زوی حذیمه هلته کې دی نو ته خپل زوی یې بچ کې د خپل زوی د سره غم دی او هلته کې یو بل کافرو مخکې چې د مسلمانانو د لاره کې وجلی شو عمرو الحزیمي نوم و د هغه نو د هغه رورو عامر نو هغه ته وی راشه عامره وایي کاکا خو دې د رور وینه بخي
الان کې دا جنګ خو د هغه د بدن د اغستو دپاره نه و. نو چې هغه ته یې څنګه دا خبره وکړه، د هغه چغې سورې جوړې کړې، و زما وروره، لکه څنګه چې دا ښځې ساندې شروع کړي، چغې سورې جوړې کړې، زما ورور داسې او پلان کې ډنګلې، او بس لښکر یې بیا څه کړو، جذبه کې راوستو، وي نه ځو جنګ له. او عتبه د څه د وجې وي؟ عتبه د یو څو وجو وي چې هغه ته معلومه وه، لکه څنګه چې مې تېرې شوي جمعه ویلو چې په مکه مکرمه کې بیبي عاتکې خوب لیدلی و، نو ده ته خو فتح وه چې ګورئ که ګټه ده د مسلمانانو ده. لکه څنګه چې هغه بل کس خوب لیدلی و چې یو کس راغی اوښ یې لال کړو، د ټولو خیمو ته وینې لاړې، نو ده ته پته وه چې یو نقصان دی. لکه څنګه چې د ده غلام و عداس چې د طایف نه دی واپس راته، نو عداس پر رسول الله مبارک ایمان راړه، د دې ورته ویل که دا څوک دی؟ عداس ورته وایي دا د آخر زمانې پیغمبر دی، ګورئ دا حق او سچ دی. نو د ذهن کې و داسې، نو دا ابو جهل ته ویې ګورئ وروره جنګ نه کوو. ابو جهل خلک جذبه کې راوسته، ویې نه جنګ نه به ځو، دا ته چا ویلي دي؟ ته یارېږې وایي. ویل ترې په لښکر کې مخامخ زوی ولاړ دی، نو زوی بچ کې دا وایي ښه ماله غیرت راکې، وایي راځئ بس چې ځو. او ده د بهادرۍ نه په سینه باندې د شترمرغ وزرې لګولې وي. ورته یې ماله ټوپۍ راوړئ، جنګي ټوپۍ وه، چې ټوپۍ والا راوړه ټوپۍ پرې نه برابرېده، وایي د سر نه یې رومیال تاو، وایي ځمه وایي بس دی. دې طرف ته رسول الله مبارک 313 راوستي دي او د بدر په مقام کې ولاړ دي. د صحابه ولګېدل او رسول الله مبارک له یو سایډ ته یو ځای جوړ کړو، جمګړه غونته کې سفر یې جوړ کړو چې رسول الله ته موږ سره جنګ نه کوي، ته دلته کې صرف یا موږ ته وایي دا وکئ دا وکئ دا وکئ، جنګ به موږ کوو. دا چې کوم ځای کې کو څوک تلي وي، او مسجد عریش چې کوم ځای کې دی اوس په بدر کې همدغه ځای د رسول الله مبارک اخکه ځای و. په دې ځای باندې رسول الله مبارک ناست و، د شپې د بدر شپه ده، سهار له به جنګ کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه جمګړه کې په دغه سفر کې ناست دی، او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ما چې تېر شوي وینو د مدینې سردار و، دی ټوله شپه د رسول الله مبارک ته چوکیدارۍ ته ولاړ دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دننه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټوله شپه دغه کشان ولاړ دی او لاس یې نیولي دي، یا الله دا 313 مې راوستي دي، نو که چېرې دا 313 مړه شي نو ګوره په مخ د ځمکه به ستا نوم اغوستو والا پاتې نه شي. ګوره یا الله زما مدد وکړي، زما به ګوره نصرت کړي. یا الله ستا په نوم راوتي یو، بې کسه دي، بې څوکه دي، کپړې نشته، وږي دي، یا الله ستا په نوم راوتي. یا الله دا ټول زما ملګري دي، ډېر غریبانان دي، هغه طرف ته کفار دي. یا الله ګوره زما مدد وکړي، زما نصرت وکړي. ما ګوره مکه کې ډېر سختې تېرې کړي دي، یا الله اوس راغلي یو تا نه مدد غواړو، ستا نه نصرت غواړو. رسول الله مبارک دغه دعاګانې کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي د رسول الله مبارک نه څادر پرېوته، وایي ما والا څادر راواغسته، په اوږو مې والا واچوه، مې رسول الله بس دی بس دی، الله به زموږ مدد کوي. الله تعالی آیتونه نازل کوي، سیهزم الجمع ویولون الدبر، زر دی چې دی به څه کوي، تاسو به غالب یو، دی به تښتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه سفر نه را بهر شو، ډېر خوشحاله و. د صحابه وایي چې دا ځای دا مقام دا خو د پریشانۍ دی، دا خو د خفګان دی، ولې موږ لږ یو هغوی ډېر دي، موږ سره څه شته نه، هغوی سره اسلحې دي، او پیغمبر علیه السلام خوشحاله دی. نو صحابه وایي یا رسول الله ولې؟ وایي الله حکم نازل کړه چې تاسو به غالب یې، تاسو به غالب یې، دی به تښتي. صحابه ورته ویره، صحابه مشوره راکوي. اوس وی الله وی کو چری د ابو جهل قافلې له جنگ نه ځې اوم فتح در کومه، که ابو سفیان پسې ځې اوم در مال در کومه، ستاسو خوښه ده چې څه کوو. ټولو صحابه وی یا رسول الله جنګ کوو، بس جنګ کوو. ولې صحابه هم چې سړی خپل کلی وطن پرېږدي او بیا دې هم نه پرېږدي، نو هغوی هم خفه شو. او چې الله زموږ مدد او نصرت کوي بس موږ جنګ کوو. جنګ یې خوښ کړو چې کله دی بدر ته ورسېدل، ابو جهل دی ولګېدی، د مخکې نه راغلي وو چې کوم ځای کې هغه اوبه وي کلک ځای و، هغه یې قبضه کړو. صحابه چې لاړل نو دی شګلوړې ځمکه وه، دی دې ځای کې پاتې شو، اوبه نشته. اولا کې دا 18 رمضان و، بیا د مدینې او د مکې ګرمي، او بیا روژه، او بیا جنګ، نو خامخا د اوبو خو ضرورت دی. څومره ګران کار دی چې په خولې روژه وي. نو صحابه کرامو ته اوبه نشته، الله تعالی څه چل وکړو،
صحابه رالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی رسول الله کو چېرې دا ځای چې تا کوم خوښ کو نو ګوره دا د جنګ دپاره مناسب نه دی. ولې زمونږ طرف ته شګه ده، نو په شګه کې منډه نشي والی. موږ به پکې چا پسې منډه وو، د چا نه به منډه وو، نو په شګه کې منډه نشي والی. موږ ته اوبه نشته، اوبه هم په جنګ کې اشد ضرورت دی، څاروي دي، انسانان دي، نو یا رسول الله اوبه هم نشته، نو دا ځای صحیح نه دی. نو اوبه لږ مخکې به لاړ شو، نو هلته کې یو بل ځای به وګورو، دا کافران به موږ پسې هلته راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي خوښه ستاسو ده، وایي موږ ما ته الله ویلي دي چې دا ځای واله. صحابه وایي چې الله ویلي دي نو بس بیا موږ پکې څه وایو، الله به زموږ مدد او نصرت کوي. څه چلو شو، د شپې نه باران وشو. چې باران وشو د صحابو طرف ته شګه وه، نو شګه باندې چې باران وشي نو هغه کلک شو، او د کفارو طرف ته کلک او خاوره وه، نو چې په هغې باران وشو نو هغې نه چارچوبۍ جوړې شو. صحابو غسلونه هم وکړل، څاروي هم اوبه کړل، مشکونه هم ډک کړل، او ښه په اطمینان او سکون سره شو. او الله او صحابو باندې لږ ټینشن و چې هغه طرف ته 1000 موږ 313 لاس کې ډانګې دی، څه شتی نه. الله تعالی پې د جنګ په حالت کې څه وکړل، خوب یې پرې راوستو. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، دا خوب او پرکالی دا د امن و. بعضې صحابه کرام وایي موږ داسې ولاړو په سب کې، او دومره خوب په موږ راغی چې زموږ نه به توره پرېوته دله، او دا لږ ټایم و. صفونه تیار شول، او صحابه کرام دې خوا صفونه جوړ کړل. کفارو هغه طرف ته جوړ کړي دي. چې کله رسول الله مبارک صفونه جوړ کړل او سحر منځ یې وکړو، صحابو له بیا ترغیب ورکړو. صحابو ور د الله په نوم جنګېږو، د الله نه به مدد غواړو، د الله نه به نصرت غواړو، الله به موږ له فتح راکوي، ټینشن مه اخلئ، هېڅ پریشاني نشته. هغه طرف ته شیطان ولګېده، او د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی. ابوجهل ته وایي ما سره به الله لښکر دی، 1000 پورې کسان خو د سر زما دي، او ملا والا ټپه وي تکړه شه ګوره رستو نه شي ورځه پې. نو شیطان او د شیطان بچي د انسانانو په شکل کې راغلي وو په لښکر کې، او کافران وایي موږ ډېر یو، موږ خو ډېر یو. چې کله صفونه جوړ شول، خلک ولاړ دی، او هغه طرف ته الله فیصله کړې وه چې زه به ګوره ستاسو مدد کوم. نو الله فرشتې راولېږلې. جبریل علیه السلام راغی، 500 فرشتې د هغه سره وي، او میکایل علیه السلام راغی، 500 د هغه سره وي. خو چې شیطان څنګه جبریل علیه السلام ولید غلی غونته کې، ابوجهل له لاس ورکړی او دا پکو هغه پکو، چاپېره تاویږي راتاویږي. خو چې څنګه جبریل علیه السلام ولیدو، سړي ورو هغه په شا واغسته، لاس یې ترې راکاږه. ابوجهل ته چېرته دی؟ وایي نه، وایي انی ارا ما لا ترى، وایي زه هغه وینم چې تاسو یې نه وینئ، زه هغه وینم چې تاسو یې نه وینئ. شیطان جبریل علیه السلام ولیدو، لاړ وتښتېدو، او د ده چې کوم لښکر و زر، نو هغه هم واپس شول. نو کفارو په دغه ځای کې همت بایله، ځکه دا میدان جنګ چې درته څوک پرېږدي وتښتېدل، نو هغه ابوجهل ته وایي دا دې چې دغه ملګري خو درنه واپس لاړه، او بعضو ورته وایي موږ درته ویلي وو چې موږ جنګ نه کوو، خو ورته په زور راوستو. ابوجهل دې عتبه له غیرت ورکړو، او ورته یې ویې ته یېرېږي، وایي ته جنګ ځکه نه کوې، یېرېږي ویل ته دې زوی دی. ورته ویې ښه ما له غیرت راکړې. پخوا به طریقه دا وه چې لومبی به د جنګ نه مخکې به کسان راوتلی به یو بل سره جنګ کو. نو عتبه ولګېده، په خپله را میدان ته شو لومبی، او ورور ته یې ویې شیبه ته ویې راوځه، او زوی ته یې اواز وکړو ولید ته، وایي ولید ته هم راپاسه. دا درې واړه لومبی راووتېدل، او اواز یې وکړې تاسو کې څوک شته چې مقابلې ته راوځي؟ نو د انصارو 3 کسه پاڅېدل. هلکه دی ورته وایي ته څوک یې؟ پلانکې انصاري. ته څوک یې؟ پلانکې انصاري. ته څوک یې؟ پلانکې انصاري. دی ورته وایي تاسو واپس ځئ، موږ له خپل قومیان راولېږئ، د مکې والا چې کوم راغلي دی هغه راولېږئ، تاسو سره جنګ نه کومه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه وایي؟ قم حمزه ودرېږه، قم علي ودرېږه، عبیده ودرېږه. علي رضی الله تعالی عنه یې زوم، او حمزه رضی الله تعالی عنه عبیده رضی دی ترونه. سبا نه څوک دا ونه وایي چې پردي وجني، خپل یې پاڅول، ودرېږئ. دوی دواړه، 3 د هغوی د طرف نه، 3 د دوی د طرف نه، یو بل ته مخامخ شو. او خو چې څنګه مخامخ شو، نو حمزه رضی الله تعالی عنه په شیبه باندې ورغی، او یو څو غزاره کې سړی ووه، بلکل په ځای غولا مردار کړ.
علي رضی الله تعالی عنہ په ولید ورغی د په زوی هغه مردار کو او دا بل شیبه په ده باندې چې دنو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورغی نو دی عبیده رضی الله تعالی عنہ زخمی شو نو دوی دواړه ولګېدل او لاړ او هغه یې ایثار کړ مړی جنگ تیار شو جنگ ولاړ دی خو چې څنګه صفونه ودرېدل رسول الله مبارک بیا دعا غواړي او سوی دغه دعا کوي یا الله دا قریش ور ډېر په فخر سره راوتی دي یا الله زما ملګری ډېر لږ دي کپړې هم سمې نشته پیزار هم سم نشته او دا قریش ډېر په جذبه او دبدبه کې راغلي دي یا الله موږ به ورنه رسوا کې یا الله زما د ملګرو مدد وکړي یا الله تا نه غواړو تا ته ولاړ یو ستا مدد او نصرت ته ولاړ یو زموږ مدد او نصرت وکړي یا الله دا 313 مې راوستي دي ګور نور څوک نشته ما سره دا زما هغه محنت دی تا ته مې ودرولي دي زموږ مدد او نصرت وکړه نو د جنگ په دوران کې رسول الله مبارک بیا دعا غواړي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمای ما سره یو طرف ته بل طرف ته لکان ولاړو معاذ رضی الله تعالی عنہ معاوض رضی الله تعالی عنہ وای دا یو ما ته وای چې کاکا و چې یو طرف ته بل طرف ته مې وکتل زړه مې خفه شو وای ما زما سر خو کم عمره دي عمر برابر رسول الله مبارک ماشومان نه پرېښودل او نوجوانانو نو وای خفه شوم ما چې زه خوا کې د ملګري تکړه وي نو که بعضې ټایم تا پسې دشمن شي نو هغه ملګری ستا دفاع کوي وای ما ته وایي چې کاکا ابوجهل څوک دی ځکه دا مدینې والا و نو دوی ابوجهل نه پېژنده وای ما چې ابوجهل کم دی وای دی زمونږ پیغمبر پسې ډېر بد رد وایي او هغه ته نقصان رسوي وای ما ته وایي چې ګوره دا خوا کې مې ورور دی ده ته مه وایه وایي ده ته مخه او ماتې او ښیه ګوره د صحابو جذبې وې ګوره دا بل ورور ورته وایي کاکا ابوجهل کم یو دی په دې لښکره کې ما ته ووایه دې ورور ته مې مه وایه وایي اوس موږ دا خبرې کوو او په دې کې ابوجهل په اس باندې راښکاره شو وایي ما دی ته وي چې ستاسو دشمن هغه دی وایي خو چې څنګه مې وی چې هغه دی وایي دا دواړه نوجوانان لکه د باز روان شو هغه باندې ډارې کې پې حمله وکړه او وایي ابوجهل سردلان دې راوویشته هسې وله هم و هغه هم راوویشته او یې زخمي یې کړ بیا بل یو صحابي لاړ هغه ته سر ووو په دې کې د ابوجهل زوی او عکرمه وروسته مسلمان شوی دی دی لاړه او دا معاذ رضی الله تعالی عنه یې په لاس باندې ووو نو په جنګ کې د ده دا لاس کټ شو نو معمولي غونته کې ځای پاتې و وایي ده به په هغې کې هم چې څه کوو جنګ به یې کوو دا لاس به ورسره خوځېده جنګ به یې کوو اخر کې تنګ شو نو دا لاس یې په ځمکه کېښوده چک یې ورکړه لاس یې ځان نه کټ دی بچ شوی دی او د ده بل ورور معاوض رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ کې شهید شو جنګ وشو او داسې تاریخي جنګ وشو چې در ورځ در قیامته پورې خلکو ته خبره مخې ته کېښودله ګوره چې د الله مدد او نصرت د مسلمان سره دی کفر کو ډېر دی که طاقت یې ډېر دی نو مدد به صرف مسلمان سره وي او داسې تاریخي جنګ یې وکړو چې در ورځ در قیامته پورې خبره خلکو ته کېښودله چې الله اسلام له بری ورکړو مسلمان له فتح ورکړله او په دغه جنګ کې ابوجهل مردار شو او د کفارو د طرف نه او یا غټ غټ سرداران په دغه جنگ کې مردار شو اوس دغه جنگ څنګه شو ما تاسو ته څو فرشتي الله راولېږلي د مسلمانانو د مدد دپاره چې تاسو د مسلمانانو مدد وکوئ او دوی له به بری ورکوئ دوی له به فتح ورکوئ بعضې صحابه کرام وی موږ به توره موږ به ډانګ داسې کوو سړي نه به سر تلو فرشتو ته الله وایي فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان کم کم ځای وله وښئ دا بندونه وله وښئ چې دې توره نشي نیسلی او دا سټ وله وښئ الله مدد د مسلمانانو په فرشتو باندې وکړو او بیا اویا کسه مردار شول اویا یې وله ونیسل قیدیان یې کړل مال غنیمت بله شی صحابه کرامو ته پاتې شو او اویا کسه چې کوم مردار شول چې غونډه کې واقع پاتې کېږي 2-3 منټه کې راغونډوم او یا چې کسه مردار شو الله خو پیغمبر علیه السلام په بدر کې څه کړل هلته کوي ته یې ورویشت الله خو مې ویلو نو مسلمانانو نه دوی ولګېدل او یا کس یې ونیسل د کفارو نو پیغمبر علیه السلام صحابو سره مشوره کوي دوی سره څه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاس یا رسول الله دا اویاو نه به موږ فدیه واخلو دا زموږ خپل خلک دی دا زموږ خپل پردي خو نه دي که نه لکه د پیغمبر علیه السلام تره پکې و عباس رضی الله تعالی په دې کې و دغه رنګې د علي رضی الله تعالی عنه ورور حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه زموږ خپل خلک دي فدیه به ترې واخلو پرې پرېږدو عمر رضی الله تعالی عنه وایي نه داسې کار به کوو چې هر کس ته به خپله واله کې
لکه زما ورور دی نو ما ته به ورور حواله کړې، ستا تره دی تا ته پیغمبر ته وایي تا ته به تره حواله کړو، علي ته به خپل ورور حواله کړو او اوبه لګو خپل خلک به په خپله وجنو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دننه لاړه، چا سره خبرې ونه کړې، بیا بار راووتې د الله تعالی د بعضو زړونه سم سخت کړي دي او د بعضو زړونه یې سم نرم کړي دي. او جبریل سره یې مشوره وکړه دې خلکو سره څه وکړو. جبریل علیه السلام ویل رسول الله ستا خوښه ده خو که فدیه مو واغسته او خلک مو پرېښودل نو آینده کال به د نویا ځي. صحابه ورته ویې څه وکړو؟ صحابه وویل یا رسول الله موږ د مرګ نه نه یېرېږو، خو موږ مړ شو خو جنت ته ځو که نه. وی فدیه به پیغمبر علیه السلام فیصله وکړي فدیه به ترې واخلو. مکې والاو ته سوال جواب وکړو، ویې فدیه راولېږئ. نو خلکو فدیه رالېږلې، یو کس یې ازاده و. د عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي عباسه ته به وایي خپله فدیه هم ادا کړې او د خپل واره به هم ادا کړې. د دې ورته وایي واره زما خو ته وارې تا ته ښه پته زه مسلمان شوی یم نو ته زما نه هم فدیه اخلې. دې ورته وایي کاکاجي کرسئ د مکې والاو سره مو په جنګ کې نیولې، انصاف په ټولو سره یو شانتي وي. دې ورته وایي ما سره پیسې نشته. ورته وایي ته چې را روانېدې وایي ماسخوتن کې وي تا د فضل مور له بټوه ورکړه او ورته دې وایي که واپس رالم خو مال یې بیا راکړي، که رانلم دا ستا شوه. هغه ورته وایي د دې نه صرف یو زه یو خدای یو زما ښځه خبر وه، نور څوک د دې نه نه خبر. وایي قسم په الله ته رښتینی پیغمبر یې، وایي تا ته الله ویلي دي. او یو پکې بل د رسول الله انصاف ته وګورئ، د پیغمبر علیه السلام زوم و پکې حضرت العاص نو ابو العاص نو ده ته وایي ته فدیه راوړه. کور ته سوال جواب وکړو، د پیغمبر علیه السلام لور وه بیبي زینب وه. نو هغه هم خفه شوه، ګوره زما پلار زما نه هم فدیه غواړي. نو هغه ولګېدله د ناس په تو باندې خپل هار د هغه فدیې د پاسه کېښود او راویلېږه. خو چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته د هغه فدیه مخامخ شوی چې دا ستا د لور فدیه رالېږلې ده د ابوالعاص. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ورته څنګه وکته په ژړا شو. ولې په ژړا شو؟ صحابه ورته وایي دا هغه هار دی چې بیبي خدیجه زما د لور ته په هغاړه کې د رخصتۍ په ټایم کې اچولی و. پیغمبر علیه السلام ژړل. نو صحابه ورته وایي رسول الله که ته خفه نو موږ به ستا تره عباس رضی الله تعالی عنه ته هم خپله فدیه واپس کړو، ده ته به هم واپس کړو. پیغمبر علیه السلام وایي نه که ستاسو رایي دا یو هار زما لور ته واپس کړئ، دا یو هار څه وکړئ زما لور ته واپس کړئ، زما لور ده او دا زما د بیبي خدیجه یاداشت دی. دا د صحابه واقعات و دا د هغې هغه سیرت و چې ګوره رسول الله په خپله باندې په خپلو بچو کې هم ګوره انصاف کړی دی. دی نه دي ویلي چې دا مې تره دی دا مې پلار دی او دا مې لور ده. او الله کو مسلمانانو له بری ورکړی دی نو صرف د ایمان په جذبه باندې. نن موږ خپله کامیابي غواړو نو الله ته به ودرېږو، د الله نه به غواړو څنګه چې رسول الله غوښتل او په خپل ایمان به کلک یو، الله به زموږ مدد او نصرت کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.